بسم الله الرحمن الرحیم. د شپږم چپټر څلورم لیکچر ته ټول ستړي مشئ. دغه فصل خو د استکاک فصل دی. په ننني لیکچر کې مونږ د ریپوز انګل یا که د میلان زاویه ورته وایو که د ښویدلو زاویه ورته وایي، تاسو به متوجه شوي وای مثلا د جوارو یا د غنمو یو هغه راواخلی ډیری راواخلی، تاسو یې اچوئ که نه، یو موټر نه یې بوجۍ کې نه همدغسې خالي کوئ، داسې خالي کوئ. دغه ډیری چې لوړیږي یا دغه انبار چې لوړیږي په اخر کې نری څوکه پاتې کېږي. صحیح ده، په اخر کې نری څوکه پاتې کېږي. یا همدغه رقم چې ټکټر نه یا غټ موټر نه هغه ریک خالي کوئ یا جغل خالي کوئ، هغې ته وګورئ چې خالي یې کوئ، پاسه څوکه یې تیره پاتې کېږي، مواد تر هغې پورې ښویېږي، اخر کې ودرېږي، په یوې زاویې باندې ودرېږي، یا خاوره هم همدغه رقم په یوې زاویې باندې ودرېږي. دغه زاویه چې د افق سره څومره زاویه جوړیږي دې خواته یا دې خواته، دغه زاویه دغې ته ریپوز انګل یایي. ریپوز انګل چې په هغې زاویې باندې مواد درېږي او د هغې نه پورته که زاویه پورته شي نو مواد نه تکیه کېږي او که ښکته شي تکیه کېږي، خو په دغې زاویې باندې مواد ودرېږي. دغې زاویې ته چې نوره مواد نه ښویېږي دغې زاویې ته ریپوز انګل ویلی کېږي. او دا زاویه په هغې کې ډېره مهمه ده، په ساختماني موادو کې ساختماني کارونو کې ډېره مهمه ده. مثلا مونږ د استنادي دیوال شاته هغه کوو، ډکون کوو، د دیوالونو شاته مونږ کله د خاورې ډکون کوو، د دیوالونو شاته دغه خاوره د دغې خاورې میلان سره کم انتخاب شي. صحیح ده، دغه خاورې میلان د ریپوز انګل په اساس انتخابېږي. اول مونږ باید د دې ریپوز انګل پیدا کړو، بیا هماغومره میلان ورته هغه کړو غوره کړو. یا مثلا سرکونو کې مو که لیدلي وي دغه د سرک سیکشن دی، د سرک د شولډر نه وروسته چې کومې هغه کېږي د مقاومت دپاره کومې خاورې تکیه کېږي، د دغو خاورو هغه چې دی میلانونه چې دي یوې خواته او بل خواته دغه د سرک هغه وښیئ، وجود وښیئ. دا په دغې باندې موټر تېرېږي په یو طرف او بل طرف باندې، دا یو طرف لین او دا بل طرف لین. دغه خاورې چې هغه ورته کېږي تکیه کړې وي د سرک شولډر نه بیرون خواته، دغه میلان باید څومره وي، دا د دوی د ریپوز انګل په اساس انتخابېږي. ریپوز انګل. نو ریپوز انګل پر روانو مضمونونو کې هم درته هغه کېږي ویل کېږي، هلته به بیا دومره هغه نه وي، ورباندې بحث نه وي، ډایرکټ به ریپوز انګل یادېږي. مثلا په خاورې میخانیک کې درته یادېږي، سایل میکانیکس کې، او یا په هغه کې هایدرولیکس، یا په ډیمونو کې بندونو کې، او یا په سرک کې په پیمنټ ډیزاین کې هم چې درته یادېږي. نو بیا صرف هلته به ریپوز انګل نوم اخیستی کېږي، نوره به ډېره تشریح نه ورکولی کېږي. تاسو باید اوس نه پرې پوه وئ، نو دقت سره یې هغه کوئ، ولولئ او ځانونه پرې پوه کړئ چې ریپوز انګل څه شی دی. راځئ د دغه هغه نه شروع کړو، د څه شي نه شروع کړو، یو بلاک نه. یو بلاک یو مایله سطحه دی، د افق سره یې تیتا زاویه جوړه کړې ده، تیتا زاویه جوړه کړې او دغلته د ایم بلاک ایښودل شوی دی. د ایم بلاک د دې بلاک وزن ایم جی دی، او د دې وزن به د ځمکې د خوا نه یا د دغه بلاک د خوا نه په دې باندې نارمل قوه عمل کوي. دغه ایم جی به دوه مرکبه ولري، یو به دغه مرکبه وي د میلان سره افق، او یو به په میلان باندې عمود وي، دا مې په تېرو درسونو کې څو وارې درته ثبوت کړه د دغې زاویې نه چې دغه زاویه به 90 شي، دغه زاویه به تیتا منفي 90 شي، تیتا منفي 90، او دغه زاویه چې دا ټوله 90 دی نو دا به هم تیتا شي. نو دغه مرکبه به ام جی کوساین د تیتا شي، کوساین د تیتا، او دغه مرکبه به ام جی ساین د تیتا شي. دغې خواته به فریکشن عمل وکړي، دغې خواته هغه به د فریکشن زاویه شي. تاسو هغه ته متوجه شئ، دغې ته متوجه شئ چې که چېرته دلته ښویدونکې هغه چې دی قوه چې دی چې جسم ښویوي دا ښویدونکې قوه دی یا عامله قوه، ښویدونکې قوه
یا اپلایډ فورس ورته زه وایم ځکه چې همدغه قوې د اثره جسم هغه کیږي خویږي اپلایډ فورس. او دغه چې دی دا فریکشن بچ کوونکې قوه دی صحیح دی چې دغه جسم د ښویدلو نه بچ کوي بچ کوونکې قوه دا بچ کوونکې قوه دی. فریکشن د چی شي نه را پیدا کیږي فریکشن خو موږ پیدا کوو میو ضرب ان صحیح دی ان تاسو پیدا کولی شئ په دغه کې دغه ان دی په دغه ډول عمودي دغه زاویه ام قوه ام جی کوساین د تیتا دی نو ان به مساوي شي د ام جی کوساین د تیتا سره او فریکشن به مساوي شي د میو اس ورته وایم ځکه چې سټاټیک فریکشن دی. اوس فکر وکړه چې جسم ولاړ دی په اوس حالت کې ام جی کوساین د تیتا نو دغه به فریکشن شي او اف لیمیټینګ دی دغه کنه دغه تر هغه اعظمي هغه دی فریکشن دی نو دغه فریکشن ته زه اف لیمیټینګ یم خو اف لیمیټینګ ځکه چې دغه هغه دی هغه اخري حد دی کله چې اف کې شي نو بیا هغه شي کاینټیکل حرکت په واقع کیږي. تاسو اوس دې ته فکر وکړئ چې کچیرته زاویه ډیره کوچنۍ شي یعنی دا زاویه داسې فکر وکړئ چې بیخي ډیره کوچنۍ شوه فرض کوه 1 درجه شوه صحیح ده 1 درجه ډیره کوچنۍ شوه یعنی تیتا که ډیره سمال شي ډیره کوچنۍ شي په حالت کې ساين د تیتا تقریبا صفر ته نږدې کیږي نو صفر ته چې نږدې شو دغه زاویه دغه قوه به ټوله صفر شي صحیح ده نو ام جی ساين د تیتا زاویه به ساين د تیتا قوه به صفر ته ماغه شي نږدې شي نو جسم ځکه نه خویږي صحیح ده ځکه نه خویږي ځکه چې ام جی ساين د تیتا دغه قوه بيخي صفر کیږي نو د خویدونکې کومه قوه چې هغه بيخي صفر ته نږدې کیږي هغه موجوده نه وي او هغه ته په همدغه صفر حالت کې کوساین د تیتا یعنی کله چې تیتا ډیره سمال شي نو کوساین د تیتا لوړیږي صحیح ده کوساین د تیتا لویږي لارج وي یعنی قیمت یو ته نږدې کیږي ځکه لارج خو د کوساین ټیټ قیمت یا ټیټ قیمت صفر دی او جګ قیمت یو دی نو کوساین به یو ته نږدې شي د صفر د زاویې کوساین به یو ته نږدې شي نو دغه قوه اف لیمیټینګ به لارج شي صحیح دی اف لیمیټینګ به د میو اس ام جی سره مساوي شي او په دغه حالت کې دغه زاویه دغه قوه تر ټولو لویه قوه ده په دغه کې چې کوساین د تیتا یو شي نو دغه قوه چې لویه شي دا چې صفر شي نو په دغه حالت کې بیا جسم نه خویږي چې کله زاویه کوچنۍ وي نو دغه د کوچنیوالي د اثره جسم ځکه نه خویږي چې زاویه کوچنۍ وي دغه خواته چې کومه بچکونکې قوه ده دغه بچکونکې قوه دغه لویږي او کومه چې خویدونکې قوه ده هغه صفر ته نږدې کیږي نو بیا جسم هم نه خویږي خو کله چې مونږ تیتا انکریز کوو یا تیتا زیاته شي تیتا مونږه زیاته کو انکریز کو په دغه حالت کې ساين د تیتا هغه کیږي زیاتیږي ساين د تیتا چې زیاتیږي مثلا دغه زاویه مون نه هاتیا وته ورسوله صحیح ده دغه نه هاتیا وته نه فرض کړئ چې 15 زاویه وته ورسوله 15 زاویه وته دغه زاویه 15 زاویه نو په حالت کې ساين د تیتا قیمت چې 90 ته نږدې کیږي ساين د تیتا قیمت زیاتیږي صحیح ده ساين د تیتا قیمت زیاتیږي ساين د تیتا قیمت چې زیات شو دغه دغه قوې د خویدونکې قوې یا اپلایډ فورس یا ام جی ساين د تیتا قیمت چې ده دغه کیږي انکریز کیږي کله چې دا انکریز شو نو خویدونکې قوه زیاتیږي دغه ځای ته راشئ کله چې زاویه زیاتیږي کوساین د تیتا سره کم کیږي کوساین د تیتا قیمت چې 90 ته نږدې کیږي کوساین د تیتا چې انکریز شي په هغه صورت کې د کوساین د تیتا قیمت صفر ته نږدې کیږي کله چې صفر ته نږدې کیږي مونږ چې دغه زاویه څومره کم قیمت په دغه قیمت کې ضرب کو نو بچکونکې کومه قوه چې د هغه کمیږي نو دغه سره د میو اس ام جی
کوساین د تیتا دغه زاویه هغه کیږي کمیږي یا ډیکریس کیږي نو کله چې بچ کوونکې قوه کمه شي او عامله قوه زیاته شي نو جسم ښکته خواته خویږي. نو د جسمونو د خویدلو هغه چې د هغه فلسفه چې د په همدغه کې دی چې بچ کوونکې قوه او خویدونکې قوه دغه خویدونکې قوه او دغه بچ کوونکې قوه ده دغه د زاویې په تغییر سره تغییر کوي. که زاویه کوچنۍ وي خویدونکې قوه کمه وي او که زاویه زیاتیږي خویدونکې قوه زیاتیږي بچ کوونکې قوه یې کمیږي. نو په دغه اساس بیا جسمونه هغه کیږي خویږي. خو اوس که چېرته دغه رقم حالت راورسېدو چې ام جي د کومه خویدونکې قوه چې ده ام جي ساین د تیتا د خویدونکې یا عامله قوه دغه مساوي شي د بچ کوونکې قوې یا هغه د اصطکاک د قوې سره ام جي کوساین د تیتا سره بیا څه پېښېږي. یعنی کله چې په دغه هغه باندې دا تیتا داسې برابره شوه چې میو اس ام جي کوساین د تیتا دغه زاویه او خویدونکې قوه ام جي ساین د تیتا دا دواړه سره برابر شول نو جسم به په هغه کې راشي په سکون کې به راشي او جسم به په ریسټ کې وي. اوس که د دغه حالت نه وروسته دغه حالت ته چې دغه جسم چې ام جي ساین د تیتا او ام جي کوساین د تیتا سره مساوي شي دغه ته تقریبا د خویدلو حالت یې خو تقریبا د خویدلو حالت دا تقریبا د دې په نوم کې شامل دی یا په انګلیسي کې ورته just about to slide یعنی تقریبا خویدو ته نور نږدې دی اوس که چېرته دغه زاویې ته صرف یوه درجه ور اضافه کوئ مثلا دغه زاویه تیتا جمع یو درجه کوئ نو جسم خویږي. د دغه زاویې نه وروسته نور جسمونه نه تکیه کیږي او خویږي نو همدغه زاویې ته ریپوز انګل ویلی کیږي. دغه جست اباوت ټو سلایډ کې چې کوم هغه دی قوه زاویه ده جست اباوت ټو سلایډ کې چې کومه تیتا برابریږي دغه ته ریپوز انګل ویلی کیږي. زه به تعریف داسې ولیکم چې angle of repose is the maximum theta at which block or any other material stays at rest یا دغه تعریف ورته ولیکئ theta at which block is just about to slide یعنی هغه زاویه ده چې هغه ته بلاک په ریسټ کې ده یعنی دا معنا چې خویدونکې قوه او بچ کوونکې قوه دواړه سره مساوي دي. اوس که د دې نه لږ وښورېږي زاویه لږه وښورېږي د دغې ریپوز انګل نه نوره نو جسمونه هغه کېږي خویږي. دغه هغه کې په تېر مثال کې مې چې هغه د ریګو یا د شګو ډیری هم وښیله یا د نورو موادو هغه هماغه په ریپوز انګل ولاړ دی. اوس که چېرته دغه لږه نوره زاویه ور اضافه کړئ مواد بیا خویږي. نو په دغه حالت کې مونږ ولیدل چې دغه دوې قوې سره مساوي دي دا قوه او دا قوه سره مساوي دي. نو راځئ وګورو چې د دغې د مساوات نه مونږ ته څه شی په لاس راځي ام جي ساین دی تیتا آر دا ریپوز انګل کوم مساوي دی د ام اس ام جي کوساین دی تیتا آر په دواړو کې ام جي مشترک دی دغه به ترې کټ کو د دغه ځای نه میو اس که پیدا کو میو اس به مساوي شي ساین دی تیتا آر پر کوساین دی تیتا آر یا به دغه ځای نه دا میو اس به مساوي شي
د تانجانت تیتا آر سره د دغه ځای نه که تیتا پیدا کوئ ریپوز انګل پیدا کوئ نو انورس دی تانجانت دی میو اس واخلئ نو ریپوز انګل مونږ کولی شو چې د دغې نه پیدا کړو نو که چېرته داسې حالتونو سره مخ شو چې مونږ ته تیتا راکړل شوي وي نو مونږ د تیتا دپاره درې هغه کولی شو حالته لیکلی شو یو به دا وي چې که چېرته تیتا زاویه مونږ ته راکړې وي هغه د تیتا ریپوز انګل نه کوچنی وي تیتا ریپوز انګل نه کوچنی وي نو دغه ځای کې جسم نه هغه کېږي ښویېږي یا نو سلایډینګ so body is at rest د هغې نه وروسته مونږ چې کوم هغه پیدا کوو فریکشن پیدا کوو سټیټیک فریکشن ځکه چې دغه هلته خو چې جسم په هغه کې دی په ریسټ کې دی نو سټیټیک فریکشن به وي سټیټیک فریکشن یا اف اس دا به مساوي وي د اپلایډ فورس سره یا چې ښکته خواته کومه د ښویدنې قوه دی هغې سره به مساوي وي دغه حالت او که چېرته په دویم حالت کې تیتا مساوي وي د تیتا ریپوز انګل سره نو په دغه حالت ته جسټ about to slide حالت یې لیکيږي او په دغه وخت کې چې کوم هغه د فریکشن رامنځته کیږي هغه به میکسیمم فریکشن وي هغه فریکشن ته مونږ لیمیټینګ فریکشن یایو کنه لیمیټینګ فریکشن او دا به لیمیټینګ فریکشن مونږ د چی نه پیدا کولای شو دی میو اس ضرب ان سره د دغه نه پیدا کولای شو او که چېرته دغه رقم حالت راغو چې تیتا د ریپوز انګل نه زیاته شوه دریم حالت تیتا د ریپوز انګل نه زیاته شوه د تیتا آر نه نو جسم ښویېږي صحیح دی یعنی سلایډینګ یا ښویدنه دا شروع کیږي سټارټس او په جسم به په حرکت کې راشي دغه ځای کې چې کوم هغه پیدا کیږي فریکشن پیدا کیږي چې کله حرکت هغه شروع شو نو په هغه حالت کې مونږ کاینیټیک فریکشن هغه پیدا کوو که نه د میو کې ضرب ان نو مونږ ته دغه درې حالته باید هغه وي معلوم وي په سوالونو کې بیا مونږ کولی شو چې هغه صحیح وڅېړو نو راځئ دغه هغه وګورو مثال وګورو مونږ ته یو جسم راکړل شوی دی په یوې لرونکې زاویه باندې چې 30 درجې دی او د ام یوه کتله راکړل شوې دی یا یو بلاک دی وایي ریپوز انګل د دغه سطح ریپوز انګل چې دی هغه 45 درجې دی تاسو پیدا کړئ چې باډي یا دغه بلاک په موشن کې دی یا په هغه کې دی په ریسټ کې دی اول یې دا پیدا کړئ بل یې پیدا کړئ فریکشن قوه پیدا کړئ فریکشن فورس دغه پیدا کړئ او تعجیلي پیدا کړئ ښه دغې ته وګورئ دغلته اوس بلاک په 30 درجې زاویې باندې ایښودل شوی دی خو تیتا آر چې دی هغه 45 درجې دی نو واضح خبره دی چې بلاک په کمې درجې باندې ایښودل شوی دی یعنې تیتا چې دی هغه د تیتا آر نه کوچنی دی نو سلایډینګ نه واقع کیږي صحیح دی نو سلایډینګ نو جسم په ریسټ کې دی یعنې دا معنا چې جسم په ریسټ کې دی کله چې جسم په ریسټ کې وي نو بیا کوم فریکشن لګیږي بیا سټیټیک فریکشن لګیږي او سټیټیک فریکشن د هغه په حالت کې د سکون په حالت کې د چی سره مساوي وي د اپلایډ فورس سره مساوي وي اپلایډ فورس دغه سره مساوي وي نو سټیټیک فریکشن به مساوي شي په دغه جسم باندې خپل وزن ام جی دغه خواته مرکبه ام جی کوساین د تیتا او پورته ان او دغه خواته ام جی ساین د تیتا
نو هغه چې دی اپلایډ فورس ام جی ساين د تیتا دی فریکشن د ام جی ساين د تیتا سره مساوي کیږي ان څو دی ان په دغه حالت کې دغه په عمودي ډول یا په سطح باندې په عمودي ډول چې کوم هغه دی هغه ام جی کوساین د تیتا سره به مساوي شي نو د نارمل قوه دومره دی نو اپلایډ فورس یا فریکشن فورس به د چی قوې سره مساوي شي د ام جی ساين د تیتا سره ځکه دا اپلایډ فورس یا دا فریکشن فورس دی او فریکشن دلته سټیټیک فریکشن لګیږي نو اپلایډ فورس څه شی دی ام جی ساين د تیتا څو دی 10 درجه نو هغه چې د فریکشن په دغه اندازه ده نو کله چې هغه نشته کله چې سلاید نشته یا خویدنه نشته ده نو بیا تاسو کولای شئ چې ووایئ چې تعجیل صفر ده ځکه چې حرکت چې نشته نو جسم ولاړ د تعجیل صفر ده نو هغه جسم په حرکت کې نه ده صحیح ده دغه بل سوال تاسو وګورئ دی هغه دی یو سطح دی او دغه سطح دی هغه سره د یو پوک سره 45 درجه زاویه جوړه کړي او دغلته یو بلاک دی ام ریپوزینګلی مونږ ته راکړی تیتا آر یې مونږ ته راکړی دی چې 30 درجه یا ریپوزینګلی 30 درجه دی مونږ ته ویلي دي چې تاسو پیدا کړئ چې باډي یا بلاک په ریسټ کې دی یا که په حرکت کې دی په کومې یو کې دی او دویم یې رانه فریکشن قوه به هم ورته پیدا کړو فریکشن او تعجیل پیدا کړئ تعجیل ښه په هغه باندې وګورئ په جسم باندې کومې قوې عمل کوي ښکته د خپل وزن او دې خواته په عمودي ډول په سطح باندې د دې ام جی کوساین د تیتا پورته خواته نارمل قوه دغه خواته ام جی ساین د تیتا د دغه مرکبه کله چې تیتا آر 30 درجه ده نو 45 درجه بلاک ده 45 په باندې بلاک خدای شوی دا دی 30 درجو نه زیات ده نو جسم څنګه کیږي باډي ویل سلاید او هغه نارمل قوه به دغلته څومره شي نارمل پورته خواته په دغه سطح باندې عمودي دغه قوه ده نارمل او ښکته خواته عمودي ام جی کوساین د تیتا ده نارمل قوه به دغلته هم دغه د ام جی کوساین د تیتا سره مساوي شي دا به د نارمل قوه شي نو کله چې جسم اوس په حرکت کې دی نو هغه پیدا کو مونږ به ورته کاینیټیک فریکشن باید پیدا کو کاینیټیک فریکشن مونږ د چی نه پیدا کولای شو د اف کم سره کیږي میو کې ور سره لیکای که یو کې هغه درکړې وي میو درکړې وي صرف میو لیکای ضرب ان نو دا به مساوي شي د میو زمیو کې نه لیکم میو لیکم او ان پیدا کو ام جی کوساین د تیتا نو هغه به دغه سره مساوي شي او کله هغه قیمت واچوي دغه قیمت یو پر جذر 2 واچوي د کوساین تیتا نو اف کې به مساوي شي یو پر جذر 2 میو ام جی د جی قیمت کا لاس اچوي ما غنه مشکل نه دی چې ساده یې کوي نو اوس هغه پیدا کوي فریکشن په فریکشن د لپاره مونږ لرو په د نیوټن دویم قانون کې اف نت مساوي کیږي ام ا اف نت څومره دی کله چې جسم ښکته خواته خویږي نو تعجیل به په دې خواته وي نو تعجیل چې په دې خواته شي هغه قوه چې د تعجیل په هغه د په جهت هغه مثبت نیسو بل به منفي نیسو نو ام جی ساين د 45 دا به مثبت نیسو منفي اف کې دا غره چې دا اوس هم پیدا کړه اف کې مساوي کیږي یو پر جذر 2 میو ام جی
دغه لیکم چې 1/2 میو ام جی دا مساوي شي د ام ضرب اس سره. ام په ټولو کې مشترک دی، دواړو خواو کې ام هم کټ کړئ، دغې نه هم کټ کړئ او دې نه هم کټ کړئ او د هغه نه چې پیدا کړئ د په دغې رابطې نه چې پیدا کړئ نو 1/2 جی یو منفي میو وشي. د دغې رابطې نه به تعجیل هم پیدا کړئ. راځئ دغه د بلاک په ځای د بلاک وزن په یو سوال کې ونیسو چې قیمتونه نومریکل ویلیوګانې موږ ته معلوم شي. دا خو عمومي لکه فارمولونه مو چې ثبوت کړل دغه طریقه شوه. یو بلاک ایښی دی دلته په 30 درجو، په 30 درجو یو بلاک ایښی دی د ام او دغه 2 کیلوګرامه بلاک دی. ښه 2 کیلوګرامه د ام په ځای 2 کیلوګرامه ولیکئ، 2 کیلوګرامه او د دې سطحې د میو اس راکړی دی چې 0.4 او میو کې راکړی دی میو کې راکړی دی 0.3. تاسو څه شی وکئ دغه زاویه 30 دی، تاسو فریکشن او تعجیل پیدا کړئ. فریکشن فورس څومره دی او تعجیل څومره دی، تاسو دغه دوه شیان پکې پیدا کړئ. خو په دغه هغه باندې جسم باندې د دې خپل وزن ام جی به مساوي شي څومره سه 2 ضرب 10 دا به مساوي شي 0 جی مې 10 ونیو. دغه مرکبه به ام جی کوساین د 30 شي یا 0 کوساین د 30 او دغه مرکبه به 0 ساین د 30 شي. دغه خواته به هغه شي فریکشن شي اف. فریکشن ماته اوس نه دی معلوم چې کاینیټیک فریکشن دی که هغه فریکشن دی، سټیټیک فریکشن دی یا لیمیټینګ فریکشن دی. خو زه باید چې د دې لپاره چې دا معلوم کړم چې دلته کوم فریکشن دی، زه باید اول د دې لیمیټیک فریکشن پیدا کړم چې دغه سطح ماکسیمم فریکشن څومره کولی شي ایجادولی شي. دغې نه بیا ماته پته لګیږي چې دغه قوه ترې کمه دی که ترې زیاته، زه بیا فیصله کولی شم. نو ان به مساوي شي 0 دغه ځکه دغه ان دی نو د ان قوه د دغې قوې سره مساوي دی ځکه دا ښکته دی هغه پورته دی یو باندې په ریسټ کې نیولي دي. کوساین دی 30 کوساین د 30 مثلث تاسو ته یاد دی 30 دغه 3 د 4 د 5 نو کوساین د 30 به 4/5 شي دغه زوله پر دې زوله نو 0 ضرب 4/5 دا چې سره خلاص کړئ دا به 14 شي 14 نیوټنه دا به یو وارې دا به 4 وارې دا به 14 شي. نو ان مساوي شي 14 سره اف لیمیټینګ پیدا کړئ. اف لیمیټینګ کې مونږ میو اس استعمالوو ضرب ان میو اس څو دی 0.4 ضرب 14 دا به مساوي شي 6.4 نیوټنه. نو دغه قوه به ماکسیمم قوه چې دی چې دغه سطح ایجادولی شي فریکشن ماکسیمم اف ال دا به 6.4 نیوټنه ایجادولی شي. او ښکته خواته څو دی؟ ښکته خواته یې مونږ که وګورو 0 اپلایډ فورس چې دی 0 ضرب ساین د 30 دی اپلایډ فورس نو ساین د 30 3/5 به شي 0 ضرب 3/5 دا به شي 4 دا به شي 12 صحیح ده. نو هغه چې دی ښکته خواته چې دی دغه 12 دی او پورته خواته ماکسیمم 6.4 دی. نو جسم باید وښویږي ځکه چې ماکسیمم هغه چې دی قوه چې فریکشن ایجادولی شي هغه 6.4 دی او ښکته خواته 12 لګیږي اپلایډ فورس نو د 12 د وجې نه به ښکته خواته وښویږي. اوس چې کله جسم په حرکت راغو نه دا فریکشن کار کوي، دا فریکشن به نه وي او نه به هغه وي سټیټیک فریکشن وي. د هغه په وخت کې چې کوم فریکشن د حرکت په وخت کې چې کوم فریکشن هغه کېږي هغه به کاینیټیک فریکشن وي او هغه به د ام کې ضرب ان سره مساوي وي. نو هغه به هم باید پیدا کړو اف کې
اف کیم چې پیدا کړئ هغه به څومره شي هغه به میو کې د دلته مونږ ته څو راکړي 0.3 ضرب n n یې څومره راکړی 0.3 ضرب n 14 دی که نه n 14 دی نو 0.3 چې د 14 سره هغه کوي ضرب کوي دا به 4.8 نیوټن شي نو اوس په دغه ځای کې چې د حرکت په حال کې کوم هغه فریکشن هغه کېږي را ایجادېږي هغه به 4.8 نیوټن وي هغه به نه ماکسیمم وي او نه به سټیټیک وي ځکه ماکسیمم خو هغه اف لیمیټینګ کې کېږي اف لیمیټینګ نه چې خبره واوښتې د حرکت ته شو بیرته فریکشن راکمیږي نو په دغه جسم باندې تاسو اوس وګورئ په 2 کیلوګرام باندې پورته خواته 4.8 قوه یا دا بچ کوونکې قوه ده او ښکته خواته ښویدونکې قوه ده 12 نو تعجیل به دې خواته وي نو تعجیل چې دې خواته وي د دغو قوو نه موږ لیکلی شو چې اف نیټ ولیکو اف نیټ دا مساوي کېږي د ام ای سره نو اف نیټ کومې قوې دي د تعجیل په طرف چې دی هغه به مثبت ونیسو 12 منفي یا پورته خواته چې دی هغه به منفي ونیسو دا 4.2 دا مساوي شي 2 ای سره دوی د دې ځای نه چې ای پیدا کړئ او 0.4 پر 2 دا به مساوي شي د 3.9 متر پر سیکنډ مربع سره نو دغه هغه به دومره تعجیل به د حرکت په حال کې لري دغه یو سوال به زه درکړم ښکلی سوال دی تاسو د هغه حل کړئ د کورنۍ وظیفې په توګه حل کړئ دغلته یو جسم یې موږ ته راکړی دی بلاک 6 کیلوګرامه په ده باندې پورته خواته یوې قوې عمل کړی دی د اف یوې قوې عمل پرې کړی دی په دغه ځایونو کې میو اس 0.6 او میو کې 0.4 ونیسئ تاسو اف پیدا کړئ دغه د اف قوه فایند اف صحیح دی فایند اف دغه قوه پیدا کړئ چې دا به څومره وي په درو حالتونو لپاره پیدا کړئ ښه اول حالت کې داسې وکړئ چې فرض کړئ چې بلاک په هغه کې دی په سکون حالت کې دی یا په ریسټ کې دی بلاک په ریسټ کې دی یا په سټیشنري حالت کې دی سټیشنري هم هغه ته یایي ولاړوالي ته یایي او ریسټ هم هغه ته یایي ولاړوالي ته داسې فرض کړئ چې بلاک ولاړ دی دا بلاک ولاړ دی تاسو اف پیدا کړئ چې اف به څومره وي او په دویم حالت کې کله چې بلاک لاندې خواته حرکت کوي move downward دویم حالت کې داسې فرض کړئ چې بلاک لاندې خواته روان دی خو په constant velocity with constant velocity یا په ثابت سرعت کله چې بلاک لاندې خواته په ثابت سرعت باندې هغه وي حرکت وکړي په هغه حالت کې تاسو بیا اف پیدا کړئ صحیح ده کله بلاک لاندې خواته حرکت وکړو په ثابت سرعت باندې تاسو بیا دویم ځل اف پیدا کړئ چې اف باید څومره وي او په دریم حالت کې که چېرته بلاک پورته خواته حرکت وکړي move upward with acceleration 4 متر پر سیکنډ مربع یعنی په دغه حالت کې قوه باید لوړه شي چې بلاک پورته خواته په 4 متر پر سیکنډ مربع باندې حرکت وکړي نو بیا تاسو بیا په دریم ځل اف پیدا کړئ په دغه درې حالتونو لپاره تاسو هغه پیدا کړئ اف پیدا کړئ چې څومره را پیدا کوئ نو دغه لیکچر تر همدغې پورې بس دی ډېره مننه